نمازه مراد لکدون نمازه کارخانو مراد یونائیٹڈ گدون سوشل ورکرز کے زیر اہتمام گدون جرگہ مشران اور ثوابی ایکشن کمیٹی کے ممبران کا گرینڈ مشاورتی اجلاس بادہ چیک پوسٹ کے مقام پر منعقد ہوا، جس میں علاقہ گدون سے کثیر تعداد میں مختلف سیاسی، سماجی تنظیموں اور جرگہ مشران، مذہبی رہنماؤں سمیت نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علاقہ گدون سے رابطہ سیکریٹری کے لیے گدون جرگہ کے مشورے اور اتفاق رائے سے امت خان جدون کا نام پیش کیا گیا، جس پر تمام موجود افراد نے خوشی کا اظہار کیا اور علاقے کے لیے بہترین شگون قرار دیا۔ آگے کے لائحہ عمل میں پورے علاقہ گدون سے رابطہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس کے لیے باقاعدہ ترتیب بنائی جائے گی۔ ثوابی ایکشن کمیټه منشور دغه د چیرې موږ سره په ثوابه کې چې کومو څیزونو باندې زیاتې کیږي، کاغه بجلی ده، کاغه افیم دي، کاغه کارخانې دي، کاغه تماکو دی او کاغه بدامني ده او بیروزګاري ده، نو انشاءالله د ګدون د خاورې د یو بچي په حیث باندې د خپل تنظیم د طرف نه، د خپل کلي د طرف نه، د خپل علاقې د طرف نه، د خپل مشرانو د طرف نه زه دې ته دا تسلي ورکوم چې تاسو خپل اتفاق اتحاد جاری ساتئ او انشاءالله ګدون نه د شجرې نه بالاتر، د قومیت نه بالاتر، د کلي نه بالاتر د ټولو علاقې سپینګیري مشران چې چا کې یو مخ دغه خوبۍ دي او د چا هم دغه جذبه ده او دغه فکر دی، دغه سوچ دی، نو انشاءالله زما دا ځوانان زمونږ دا ملګري دي به دې راغونډوي، دغه زمونږ مشران دي، دغه زمونږ فیصله کوونکي دي او دوی به اختیارمن وموږ ورپسې